اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن سبا که تاسو سوچ وکړئ زموږ د بنګلادیش ډېر په تیزۍ سره مخکې روان دی. مسله څه ده؟ زموږ د ولې مخکې روان دی؟ که تاسو سوچ وکړئ کله چې موږ د انډیا له دغه شو د آزاد شو ازادي ما حاصله کړه نو بنګلادیش مشرقي پاکستان او مغرب پاکستان د هغو تعداد ډېر زیات سیوا و زموږ نه. بیا چې کله په 71 کې هغه آزاد شو نو هغه د هغو زموږ نه ډېر زیات کم و او د هغو دغه ګروت ډېر زیات سیوا و. هغو دوه پالیسیانې اختیار کړي. هغو ته چې دا پته ولګېده چې یاره دا مسله 80% هغو ښځو ته توجه ورکړه او پاکستان په دې کې دغه شی وشو چې پاکستان خو حکومت تاسو سره په دغه را روان دی، هېڅ پته هم نه لګي چې کوم طرف ته توجه ورکوي، چې زړو ته توجه ورکوي که ښځو ته توجه ورکوي، چې د چا په تعلیم باندې توجه ورکوي. د پاکستان خو د پالیسۍ هېڅ پته نه لګي. ما هم یو پالیسي او مازدیګر بله پالیسي، ګنټې پته یې نه لګي. دویمه خبره ده چې هغوی یو پالیسي بله چینج کړه چې یاره یو کس ریټایر کېږي نو د هغې به صرف د هغې پورې پنسن ښځې مزې ته او بچو ته او نوسو او کړوسو ته به نه میلاوېږي. دلته خو خان وروره پاکستان کې سړی مړ شي ریټایر پنسن میلاوېږي نو هغه وروره ښځې له هم راځي او د ښځو په ته وروره بیا په دې سلسله روانه. پاکستان غوڼ مړ وکړ مړو ته یو هغو دا مسله وکړه چې په فوج کې خاص لیمټ پورې هغو تنخواګانې مقرر کړي چې به یې دغه لیمټ پورې په دې کې بنئ. نو په هغې دغه باندې بنګلادیش چې د کوره تقریبا 2-3 تنه په سرکار کې نو هغه بس ګزارې پې کېږي که 20,000 یا که 15,000 یې کار کوي. دلته خان وروره زمونږ یو تن په سرکار کې نوکري زمونږ د 21 ګریډ او د 22 ګریډ او د 19 ګریډ دومره تنخواګانې چې د هغې تنخوا کته لږی راوله 60-70 هزار ته چې یاره د 21 ګریډ او د 22 ګریډ په دې به نه سیوا کېږي. نو دلته خو 3 او 4 لاک روپۍ د هغو تنخواګانې هانه او څه پسې پېټرول څه ګاډي نو په دې نورو پیسو باندې بیا څونه دغه ساتل کېږي نوکران ساتل کېږي سرکاري هسې پکې بس وایي ته راشه وایي دې کې نوکري کوه دې کې نو بنګلادیش زمونږ دا هغو دوه پالیسیانې اختیار کړي دغه چې یو یې تنخوا لیمټ ته راوسته پنسن یې لیمټ ته راوستو او یو هغو په ښځو باندې 80% هغو ښځو ته دغه ورکړو چې یاره دا ښځه په دې باندې دغه کوو چې زمونږ ګروتینګ سیوا کېږي نه. نن بنګلادیش هغه دی زمونږ له کم شو مونږ کې په دغه کې ډېر زیات سیوا شو زمونږ او زمونږ د پالیسۍ د اوسه پورې پته نه لګي او د هغو پالیسیانې واضحه پالیسي دي. نو زمونږ پالیسیانو کې چینجز راوستل پکار دي په دې دغه باندې چې یاره بھائی د فوج هم خاص یو لیمټ ته راوستل پکار دي چې یاره دې لیمټه پورې به وي او د دغه هم راوستل غواړي د نورو نو بیا په دې کې نور کسانو پکې نوکران کېږي چې یاره دا کمې شي. نو پاکستان خو د اوسه پورې تاسو ګورئ وروره په 80 کې به سړی مړي او داسې ښځې هم خوري او بیا پسې لورې هم خوري او پنسن یو دغه شی روان یو مړ وګڼو کړو سړی مړي 50 کاله شوی سړی مړي او پنشن یې چلیږي چې وروره پته نه د ختمېدو یې پته نه لګي. نو پاکستان د اول په خپلو پالیسیانو باندې نظرثاني وکړي. دا پالیسیانې ډېرې زیاتې غلطې دا یو ملک هم نشته داسې پالیسي چې یاره ته دې دغه کې که نه دې شی به ډېر زیات ګډوډ نن چې ته استادان ته دغه ته یو لاس وراچې چې یاره تا له مونږ نه سیوا کوو هر سړی راوځي نو ورور دا نور نورو خلکو له به هم ته روزګار ګوري یوازې خو دا نه دی چې یاره ته بس تا له زه سیوا کوم 20% او 30% او ما له څوک چې وابډا ته لاس وراچې وابډا وایي زه نه دغه کېږم استاد ته لاس واچې استاد وایي زه نه دغه کېږم ډاکټر ته لاس واچې ډاکټر وایي زه نه دغه کېږم نو یوازې ښه نه ورور د ملک یوازې د دو نه دی دا نور خلک هم بدوله به هم څه جوابونه او دغه کتل غواړي چې څنګه بنګلادیش به پالیسي اختیار کړې د دغه شان دي پاکستان خپله پالیسي اختیار کړي. نو بس زما دغه یو څو خبرې د پاکستان د پالیسۍ په دغه باندې د بنګلادیش او د پاکستان. والسلام.